د جمعات د امامتۍ روپۍ دي که چرته بالفرض و تقدیر بالفرض والمحال داسې کارو چې په دې علاقه کې د یو نه علما سیواو حافظان او قاریان سیواو د یو نه د فقهاو قاعده هم د پیغمبر نه ده فقها دا طریقه ښیي چې د یو نه عالمان سیواو او تا چون کړل ټول یو دی پکې خواښ کو چې پلان کې ته به څه کوې مونږ ته به سبق وایي زمونږ امامتي به کوې نو ټیک په روپۍ ورکړه ټیک په روپۍ ورکړه او که چېرته په دې علاقه کې بل عالم او بل حافظ او بل قاري او بل د امامتۍ لایق سړی نه و په دې ځای کې او نه پکې مدرسه و چې چا د لمونځ کړی وی او صرف دا یو عالم یو حافظ په ټول علاقه کې نو دې یو عالم له بیا نه دي پکار چې څه چلو کی پیسې والی لیکن تاسو بوله پیسې ورکوئ که نه د امام له نه دي پکار چې والی لیکن تاسو بوله ورکوئ په امامتۍ والی په امامتۍ پیسې ټیک دي لیکن د قرآن په درس باندې پیسې ټیک نه دي قرآن په درس باندې پیسې ټیک نه دي د وړو ته چې دا کم سبق ښوولی کېږي قاعده ناظره حفظ وغیره په دغې باندې هم پیسې ټیک دي لیکن علامہ یوسف لودھیانوی صاحب لیکلی آپ کے مسائل اور ان کا حل کے چې کم مولی سے په جماعت کې سبق ښیي وړو ته په جماعت کې دننه لکه دا حال دی که په دې حال کې وړو ته سبق ښیي نو د دې وړو نه اپیس نه علي دې وړو نه اپیس نه علي لیکن که د جماعت نه بار ځای د مدرسه ده او یا بیټک ده یا حجره ده په دې کې ورته سبق ښیي نو دا پیس وله بیا ټیک دی چې والي دا پیس وله بیا جایز دی لیکن جماعت کې به پیس نه علي ځان ته مې پکې کشی وواله که زه خو د جماعت نه بار یم خیال دی دا خو علامه صاحب وایي چې اخیستی شي صحیح ده